سمعت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه یا ایها الذین آمنوا او کسانو چې ایمان مراوړ دي استعینوا امداد غواړي الله تعالی بالصبر صبر سره والصلاة امان سره نو صبر امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فرمای چې د صبر لفظ شرط هم په قران کې راغلی دی دا په معنا د استقامت او د سټیبیلیټی دی او امام ابو حنیفه وای رحمه الله چې صبر او استقامت سره یو بل سره تړلي دي یعنی چې سړی کې صبر وي نو استقامت به وي چې سړی صاحب استقامت نه صبر به وي دا دواړه د یو بل نه جدا کیږي نه دا یو شی دا ګرامیټیکل مسله چې کله راشي لکه مونږ وو وعن عبد الله ابن عمر هغه د الف ابن کې چې کوم دی د هغه غزیر هغه د عبد الله کې دی ها تراشي دا الف باندې تلفظ نکېږي بس هغه به سره وترل شي صحیح او هر چې بن دی دا بن په حقیقت استعماليږي پرشین کې پرشین لینګویج کې د زوی بن څه ته وایي زوی ته فارسی کې ابن دا اصله کې فارسی باندې هغه څه د عربی نه دی خو د ابن په ځای بن کړی استعینوا امداد غواړي الله تعالی نه بالصبر صبر سرا والصلاه مانځ سرا نو چې تکلیف راشي نو صبر کول دي د استقامت مظاهره کول دي اوس د صبر لغوي معنا ده ځان بندول یا نفس بندول نفس بندول ار دې درې انواع دي یو صبر په طاعت باندې یعنی ځان تړل طاعت سره اوبیډینس سره او نمبر 2 صبر د معصیت او د ګناه نه ځان بندول د ګناه نه او نمبر 3 صبر په مصیبت باندې او صبر نامه ده صدا چې سړی په مصیبت باندې شکایتونه شروع نکړي البته د مصیبت په حواله باندې د زړه خفه کېدل یا طبیعت باندې بوج راتل یا د سترګو نه اوښکې راتلل دا داسې چې د انسان اختیار کې نه دي دې ته وایي انفعالیات سوی ورته انفعالي کیفیت چې سړی اثر اخلي د شی نه نو دغه اثر غوښتل د شی نه سړی په کنټرول کې نه او دغه وجه چې پیغمبر علیه السلام بچي حضرت ابراهیم وفات نو سترګو نه اوښکې روانې وي عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ هغه ورته ویږي تاسو هم ژاړئ پیغمبر علیه السلام چې مخکې د صبر تلقین کړو خلک د جزا فزانا د چغو والو نه منع کړیو عبدالرحمن ابن عوف دا نتیجه خاص کړی و چې کني په تکلیف باندې یا د چا په مړېدو باندې دا ژړېدل به هم ناروا وي نو ځکه پیغمبر علیه السلام ته وی چې تاسو هم ژاړئ پیغمبر علیه السلام ژبه مبارکونی ولا و انما نهیت عن هذا ما د تکلیف وخت کې د دینه منع کړی دا چې په ژبه باندې سوایم ژبه باندې او هر چې مصیبت ده ان القلب يحزن زړه غم جنیږي والعين تدمع دسترګو نه اوښکې روانېږي وان بفراقك يا ابراهيم لمحزونون او موږ ستا فراق باندې او ابراهيم یقینا غم جنیو نو د زړه غم جنېدل دا د سړي په کنټرول کې نه دي دا د انسان په خپل ضبط کې نه دي دیمه معنا د صبر دلته په دې آیت کې مراد ته روزه ده ځکه په روزه کې هم سړی ځان رابن کې د خوراک کاک نه د خواهشاتو نه الله تعالی وایي چې کله تکلیف کې یا ته ضرورت او حاجت دی وي خدای نه چې امداد غواړي
نو دو کارونه وکړه منځو کا الله نه اعانت وغواړه یوا او دیم روزو نیسو الله تعالی نه اعانت وغواړه ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حضرت عائشہ چې کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر بادر الى الصلاه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې کله یو غمجن معاملہ براله حضور علیہ السلام بزر او دسو کو مانزه ته بودریدو چې دا سړی ریلیکس کی مانزه سړی سو کی ریلیکس کی ځکه چې دا غمجنې دل اصل کې ستاسو دماغي فیلینګ دی څه شي دی دماغی فیلنگ دے نو دماغی فیلنگ چې سپریچوال کنیکشن الله تعالی سره پیدا کی ناغه فیلنگ سیټسفاید شي خبر ده کړه نستعینوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین تاکي سره الله تعالی صابرانو سره دی الله تعالی کافرانو سره هم دی کافران چکای کنه چکای نو یو د الله تعالی عمومی معیت دی عمومی ساتھ دے یعنی تڑن دے دا کوئی ہر بندہ سره دے ان اللہ مع الصابرین اللہ تعالی صابرانو سره دے دا امداد په حواله باندې څه په حواله ولا تقولوا لمن يقتل اموای اغه چاہتا يقتل فی سبیل الله چې هغه قتل شي شهیدان کې شي په لار د الله کې اموات چې دا مړ دي دا مړ نه دي دای خو همیشگی حیات او ژوند ځان د پاره حاصل کړ ځکه دی یو نیک مقصد د پاره د ځان قرباني ورکړه فارسی کې یو شاعر ویل دي چې هرگز نمیره دا کې دلش زنده شد بهشت هرگز نمیره دا کې دلش زنده شد بهشت سب تست بر جرید عالم دوام ما هغه وای چې هرگز نمیره دا کې دلش زنده شد باش هغه سړی نمړيږي چې د چا زړه د الله او د پیغمبر په اساس ژوند شي هغه وای سب تستبر جریده عالم دوام ما د دنیا په جریده باندې زمون دوام لیکل شوی دی د عاشقانو دوام لیکل شوی دی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اموای آغا چاہتا چې قتل شوی دی شهیدان شوی دی پلار د الله کې اموات موای ورته چې دوی مړ دي بل احیاء بلکې دوی ژوند دي حیات برزخی سره حیات برزخ نو سلور قسم ژوند دی څو قسم سلور قسم ژوند یو هغه ژوند دی چې بچی ته حاصل ده د مور خېټه کې ژوند دی دماغ ژوند دی چې انسان دی دنیا تراشي نو د دې کیفیت دا ژوند نه مختلف دی د دې کیفیت دا ژوند مختلف دی دریم هغه ژوند دی چې سړی مړ شي او برزخ ته منتقل شي قبر ته نو دا هغه کیفیت د دې ژوند نه مختلف دی او څلورم هغه ژوند دی چې سړی بیا را ژوند شي او الله تعالی ورسره حساب کتابو کی نو دا هغه ژوند کیفیت د دې ټول نه مختلف دی سورہ آل عمران آیت نمبر 199 ولا تحسبن الذين خيال مکویدا کسان متعلق ولا تحسبن الذين خیال مکویدا خلق متعلق قتلوا فی سبیل الله چې غی شهیدان کړي شوی دی په لار د الله تعالی کې امواتن چې ګنی دامړ دي دا خیال مکوي بل احیاء بلکې دوی ژوند دي عند ربهم يرزقون د الله د جانبنا دوی له رزق ورکول شي نو هغه رزق د دې دنیا د رزق په شان نه دی بچي چې د مور خېټه کې ورته خدای رزق ورکړي
خو هغه د دنیا د رزق په شان نه. نو په دا قبر کې چې کوم رزق ورکول شي دا هغه کیفیت مونږ ته نه معلوم چې کوم قسم رزق ورکول شي. فرحین بما آتاهم الله خوشالی دن کی بیدوی پاغ نعمتن چی اللہ ورکڑی من فضل د مہربانی خپلنا ویستبشرون بالذین خوشالی کی با آغا چاہتا لم یلحقو بهم چلا تروس دوی سر اوزائشوین دی بالخلفیم و دوی پس رستورا روان دی هم پا آغا لات لگ کئی چی پا کمال اربانی دوی تلی دی د دین په لار ناغی ته به خوشحالیږي چې الله خوف علیهم چې نشته یره دوی باندې ولا هم یحزنون ان بدوی سوریز کوي ولا هم یحزنون ان بدوی سوریز کوي. نو واپس حدیث واپس پر سبق ولا تقولوا لمن يقتل اموات آغا چاہتا چې شهیدان کړي شوی دی په لار د الله کې اموات هم اموات چې دوی مړ دي بل احیاء بلکې دوی ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو ته احساس نکېږي تاسو ته دوی ژوند باندې پوهیږئ نه. ولنبلونکم یقینا من با آزمائش کو تاسو باندې بشیء پلکشے من الخوف دیر لګو نه یاره بدر باندې راولو الله تعالی دا با آزمائش لګي یاره بدر باندې راولو ګورو تا ټیسټ کو چې تاسو یې کټینګ دی شي الله تعالی لګي یاره سړي باندې راولي چې دې لګ مضبوطی نو لګ زیاته کی ورته ا دې سره ایمان مضبوطیږي نو چې دې بیا مضبوطی اخکارا کی نو بیا ورته لګنو ور زیاته کی صحیح او که الله تعالی ګوري چې سره خو ټیسټ کې ناکامیږي خپې په خوځې دوشي به الله تعالی زرا یې رسول چې دې خو بس نیکسټ سټپ پیدا چې ایمان پر دی ورته. ولنبلونکم یقینا مونږه آزمائش کو تاسو باندې بشیء پلکشی شیئن کې دا ان رستو आवाज کوي تنوین وي ورته در سره پر لګوالی په معنا ده بشیء پلکشی من الخوف دیره والجوع ادلوگه ونقص من الاموال ادکمی دود مالنو والانفس ونقص من الاموال ادکمی دود مالنو نو تنخواب دی کمشی نقص من الاموال تجارت کے برتا نقصان ہوشی نقص من الاموال پسٹاک کے برتا شیر قیمت کمشی صحیح نقص من الاموال بل سے مصیبت براورسی نو الله تعالی دا ټول ټیسټ دی تو ورته ځان ټینګ کا صحیح او کسړې غواړي دا چې ماته د عالی درجه ملاوي شي نو عالی درجه خو بغیر ټیسټونو نه ملایي دنیا کې چې څو ډېر امتحانونه تیر شي دنیا امتحانونه چې اول واغسته د های سکول ډیګري او داغه نه ډیپلوما او بیا داغه نه پس واغسته د 2 ایئرز کالج ډیپلوما داغه نه پس واغسته د بیچلر ډیپلوما داغه نه بعد واغسته د ماستر ډیپلوما بیا واغسته د پی ایچ ډی ډیپلوما بیا ورسره تاسو نور ډیپلومې نور دې معنا دا چې ډېر امتحانونه ورته شون ډیسټ ورته ملو شي خبر دین کړه الله تعالی فرمایي دا ټول امتحانونه چې دین ورته شنه آخرت کې بلوي مقام ورته ملو شي. ونقص من الاموال والانفس او کمی الانفس په بدنونو کې یعنی بیماری بدر باندې راولم بدني تکلیف والثمرات اوس د ثمره معنا خدا فروټ میوه څه فروټ میوه خدلته امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې د دینه مراد د زړه میوه ده والثمرات د اولاد په حواله به الله تعالی تابانه ټیسټ کوي نو کله سړي بچی نه جوړ شي نو سړي زړه درځي صحیح نظام یو ټیسټ دی ځان وته ټینګ کا صحیح د سړي بچی باندې تکلیف راشي نظر دردیږي الله تعالی وای دا ټیسټ دی ځان وته ټینګ کا کله چا بچی مرشي ډیرو دردیږي الله تعالی وای دا ټیسټ دی ځان وته ټینګ کا. وبشر الصابرین ابشارت والکصابران ہوتا الذین غصابران اذا صابتهم مصیبہ چکل ارسے دویتا مصیبت قالون دوی وی انا للہ تاکی سرمونگا خاص دا اللہ دا پارے و انا الی راجعون تاکی سرمونگا اللہ تعالی ترجو کون کے چکم مصیبت ان سڑی تا ملاوشی لگوی اکلوی وی اس مصیبت وہی ستا پیغمبر علیہ السلام په خپل ډیفینیشن کړی دی حدیث کې راځي چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام په کور کې ناستو هوا رااله نو دا مشل په ورته رڼا شي کوي شمع مړه شو نو تیار شو
نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی انا لله و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ورته انها سراج طفئت، دا خو جیو شمعون بس مشون. صحیح کنه دا دومره لوی مصیبت خونه ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته چې زرانه تیارې ته شو زړه خفش ای ورته جیو سړي باندې ناسا په تیار راشي. صحیح. نو پیغمبر علیہ السلام کل ما اساء المؤمن فهي مصیبه، هر هغه شی چې کله واقع شي استا په زړه لون دا سراشي دته مصیبت وینه پکاره چې انا لله و حتى الشوكه يشاقها في رجل احدكم، حتى وړو کې ازغه تاسو ازغه وای زود وړو کې زود کله انسان په خپل کې داسې نغم لک تلل صدور درس نور کې ستوره خو نه ده خدای ته معمولی غره دا سره وکي. پیغمبر اسلام وی پاغه مو وای چې انا لله و انا الیه راجعون. اولئک دا کسان علیہم صلوات پدوی باندې صلوات ظاہر رحمت ندی من ربهم د جانب د رب دوینا و رحمه رحمت د الله و اولئک دا کسان المهتدون دا ہدایت یافتگان لی. ان الصفا تاکہ سرا صفا والمروه و مروه من شعائر الله دا نشانه ساينز او سمبل د الله تعالی دی. نو صفا یو ماونټین دی تاسو لیدل او مروه دا بل ماونټین دی. زمانہ د جاہلیت کې اصل کې خدا کم ګرځیدل چې دی دا اتباع دا د عمل د سیدہ هاجره رضی الله تعالی عنها مور د اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ادا بیا پاٹ د حج او د عمره وګرځید حصہ د حج او د عمره وګرځید. او چونکه مشرکین مکه او د پیننسلا ټول مشرکین دای دا داور لرله چې مونږه فالوورز هم د ابراهیم یو او آف سپرینګ هم د ابراهیم یو اولاد د ابراهیم یو تابعدار د ابراهیم یو علیہ الصلوۃ والسلام. نو حج خو به دوی کو په خپل طریقه باندې صحیح ار صفا مروه مې اسکه بغیر دیدلو خو چونکی و مشرکان لہذا د شرک په حواله باندې په صفا باندې یو بوتي خو او په مروه باندې بل بوتي خو. نو چې صفا ته ورسېدل نو د هغه صفا والا بوت نه به غوښته کولا، چې مروه ته ورسېدل نو د مروه والا بوت نه به غوښته کولا. صحیح. نو چې کله مسلمانانو ته حکم شو چې صفا او مروه مې اسکه دا منډه وای دا سعی بکوي نو دوی اوې دا بس حرج خبره غني ځکه چې مشرکانو به دغه کار کو. الله تعالی او فرمایل چې اساسا او بنیادی طور دا خو تاسو د عبادت سره هغه د ځان په کې د بوتانو دا اضافه کړی و. نو وی فرمایل چې ان الصفا والمروه تاکي سره صفا او مروه من شعائر الله دا د شعائر او د نشانو د الله دی. فمن حج البيت پس سوچ حج د بیت الله کوي او تمرا یا عمره کوي حج د بیت الله کوي یا عمره کوي فلا جناح علیه نو نشته د وبال د باندې ان یطوف بما چې د طواف کې د دوالو باندې طواف معنا سعی چې د طواف کې ځکه د طواف معنا چې زیو راځي د چکر نو دې وجه ورته طواف وي کني مصطلح نو سره سعی. ان یطوف بما ومن تطوع خیرا اسوچ زیاتی کئی خیر فإن اللہ شاکر علیم نو تاکہ سر اللہ تعالی شکر قبل ان کے علیم او عالم دے پاخوالو باندے. اس د دې سعی د صفا او د مروه د دې شرعی حیثیت د دې شرعی حیثیت پنځ د امام مالک او د امام شافعی رحمت الله علیه دا فرض دی لکه څنګه چې طواف فرض دی په عمره کې او په حج کې. نو دا غرانګي دا سعی د صفا مروه هم د امام مالک او د شافعی رحمت الله علیه په نسبت باندې فرض ده. امام احمد ابن حنبل په نسبت باندې سنت ده او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې واجب ده. نو کله چانه پاتې شو د مالک او د شافعی په نسبت باندې رحمهم الله نو حج او عمره نه دي ځکه فرض چې نه کېده خوشیونه شي. نو که چانه سای پاتې شو نو د امام مالک او امام شافعی په نسبت باندې حج او عمره شوی نه دي. امام احمد ابن حنبل په نسبت کدا پاتې شو نو حج او عمره دواړه شوی دي خو ناقص غوندي. حج او عمره دواړه شوی ناقص غوندي. ا د امام سے په نسبت باندې کله چانه سعی مسوا نو چې واجب پاتې شي نو په باندې یو لیم ذبح کول دي. څه شي لیم یعنی هر واجب چې د حج او د عمره نه پاتې شو نو کفاره سره
لیم زبکول هغه وبال نه په ناقص شو. ان الذين يكتمون تاکک فراکسان یکتمونا چی پٹائی ما آغا شی انزلنا چی نازل کردی مونگا من البینات دا واضح احکامنا والہدا دا ہدایتنا من بعد ما بیننا پس دا چی مونگ بیان کردی داللنا سے انسانانو تافل کتابی پا کتاب کے اولائک دا کسان یلغنوم اللہ لعنت بوئی دویبان اللہ تعالی ویلغنوم اللاغنون لعنت بوئی دویبان لعنت ویل کی. نو د لعنت لغوی معنی د لعنت لغوی معنی لریواله دی د رحمت د الله تعالی نه چې سړی چاته وای چې کر سانجو یا ورته وی لعنت پیتا باندې دې معنی دا ده چې خدای دې د رحمت نه همیشه لري ساته. لعنت معنی دا ہمیشہ لرے ساتا. دیو جن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اریت لیلۃ المعراج الجنۃ والنار د معراج پشپا ما ته د دوزخ ماډل او خول شو سو خول شو د جهنم ماډل راته او خول شو فرایت اکثر اهلها النساء په جهنم کې ما اکثریت د خزو وکړه د چا مې وکړه زنانو تاسو کو خزو تاسو کو چې وجه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته یکثرن اللغنا ويكفرن العشیرہ دو کارونه دوی کې ډیر دي باید چې دې متعلق ډېر اټینټیو وي. یو د لعنت کلمه ډېر استعمالای دا د خدای بالکل خوښنه ده او دویم ويكفرن العشیرہ د خاوند نافرمانه ډېر کوي دا د الله تعالی بالکل خوښنه ده. دیو جن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې لعنت په هیڅ چام نه وای حتی چې په کافر به هم نه وای چې په سو پورې هغه په کفر باندې مړ شوی نه نو په ژوندۍ کافر باندې لعنت ویل ناروا دي ځکه ژوندۍ کافر باندې تا لعنت وي چې څومره ظالم وي خو که لعنت دې په وي نو دې معنا دا ده چې ته وای چې او الله دې د رحمت نه لري ساته هغه ټول لوی رحمت ایمان دی ټول لوی رحمت د الله طرف نه ایمان دی. نو گویا ته دعا کې چې خدای بل ګور ایمان ورنکړي حالانکہ ته په حیثیت د امتی د رسول الله په دې مکلف چې څومره زیات خلک ایمان ته کنوینس کول شي دغه ستاسو ذمہ داری ده. نو ته ولګي دعا کې یو څه باندې چې خدای در ایمان دروازې بند کړي د رحمت نه بند کړي. لوی رحمت څه شي دی ایمان. ان الذين تاکک فرا کسان یکتمون چې غی پټوی ما انزلنا من البینات هغه چې نازل کړی دی مونږه من البینات د ښکارا احکامنا والهدى د هدایتنا من بعد ما بینا پس دا چې مونږ بیان کړی دال الناس خلق تافل کتاب کې اولئک دا کسان یلعنهم الله لعنت وې دوی باندې الله تعالی ویلعنهم الله لعنت بوئے دوی بانے لعنت وئی ان کی الا الذین مگر آکسان تابو چی توبہ کرے دا واصلحوا اصلاح دا عمل خپل کړی دا وبینوا اکم احکام چې پټ کړیو هغه بیا ښکارا کړی دي خلکو ته وې واضح کړه ورته چې ما یو وخت د یری د وجه یا د مفاد د وجه یا د ضد او د عناد د وجه دا پلانې حکم پټ کړو دا ما یو جرم کړی دی زه تاسو ته خپل جرم اعتراف کوم. صحیح نو دام عظمت ته چې سړی یو وخت یو جرم او ګناه کړی او لیټران داغه اعتراف او اقرار وکي کنفیس کی چې او دا جرم ما کړو زه په دې باندې ځان ملامت کوم په دې باندې ځان او کنه سړی جرم کوي او صرف پوي چې توبه وباسم او چا تخکارا کوي نه چې کوم جرم دې کړی دی نو ښکارا کوم خلکو ته چې چا څوک داغه نه متاثر شي چې ستاسو دا جرم څوک متاثر شي دی نه ایت شیخ ښکارا کا هغه ته تنه ښکارا کوي پټ پټ خدای توبه وباسي دا توبه الله تعالی نه قبلې. صحیح نو درې شینا یو خدا چې الله ته توبه وباسي دا یو شی دی. نمبر 2 چې څوک ستاسو دغه عمل نه متاثر شي وي دغه ګناه نه هغه ته با شیخ کار کوي دا دویمه خبره. او نمبر 3 مستقبل کې بس خپل عمل اصلاح کوي مستقبل کې بیا دا کار نه کوي. دیو چې مونږ چې خالصه توبه دا درې واړو زمانو سره تعلق ساتي سره درې زمانو سره ماضی سره تعلق ساتي په دې معنی چې دا کم جرم دی ماضی کې کړل پاغي بدن ملامت کې چې دا کم جرم دی ماضی کې کړل پاغي بدن ملامت کې د حال سره تعلق دی دا چې په حال کې د دغه ګناه د میدان نه راوځي ګناه د میدان نه راوځي
او د مستقبل سره دا تعلق ته چې عزم بکې چې فیوچر کې به دا کار بیا نه کوم، نو بس الله تعالی به وایي دا توبه النصوح دی، دا قبلون. الا الذين مگر کسان تابو چې توبه کړی دا واصلحوا اصلاح دا عمل کړی دا وبینوا بیان دا احکام یې کړی دي فاولئک دا کسان اتوب علیهم ز توبه قبلهم دوی وانا التواب الرحیم از توبه قبلهم کې مهربان ان الذين تاکي سرا کسان کفرو چې کفر کړي دي وماتو امر شوی دي وهم کفار اپدی حالت کې چې کافرانو اولئک دا کسان علیهم لعنت الله پدوی باندې لعنت د الله دی والملائکه د فرشتو والناس اجمعین او د انسانانو ټول خالدین فی همیشه به دوی په دې عذاب کې اپ لعنت کې لا یخفف عنهم العذاب نبس بکول شي دوی نه عذاب ولا ينظرون ان بدوی ته مهلت ورکول شي نه بدوی له وخت ورکول شي وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد. نو دا په سوره بقره کې دویم ځای دی چې الله تعالی توحید دعوه کوي. دا دویم آیت دی. لومبنه آیت نمبر 20 آیت نمبر 20 دویم دا آیت نمبر 130 پته دی او دریم ځای بیا راځي آیت الکرسی او سلورم ځل راځي آخري گویا د اخرنا دو آیت مخکې د اختتام د بقره نه لله ما فی السماوات و ما فی الارض. نو سلور ځای وَإِلَٰهُكُمْ أَمَعْبُودٌ دَاسُ الہ واحد معبود دیو لا الہ نشتر معبود الا هو مگر دغا اللہ الرحمن دے مہربان دے الرحیم ارحم کون کرے. نو دا خو اللہ تعالی دعوی وکړه څه وکړه دعوی وکړه یوه دعوی چې تاسو معبود اکیو دی صحیح داغه نه علاوه بل معبود نشتا او دغه الله دے رحمان دے او رحیم دے. نو اوس دغه دعوی د پر دلایل راوړي عقلی دغه دعوی د پر دلایل راوړي عقلی او عقلی دلایل معنا دا ده چې الله تعالی د مخلوق په حواله باندې تعالی توجه درکړي چې لکه دی باندې غور او فکر وکا دی شی باندې غور او فکر وکا دی شی باندې غور او فکر وکا. ان فی خلق السماوات تاکي سره پیدا کولو د اسمانونو ول ارض دزمه کې واختلاف الليل والنهار په اختلاف د شپې او د ورځې کې. نو فی خلق السماوات والارض چې الله تعالی اسمانونه او زمکه پیدا کړی دي اب بغیر د ماده نه پیدا کړی دي سماوات ورسره نو بغیر د مواد پیدا کړی. او نمبر 2 واختلاف الليل والنهار په اختلاف د شپې او د ورځې کې. نو د شپې او د ورځې یو بل سره سو ویزیبل اختلاف دی معنا شپه تور ده او ورځ روخانه ده دا یو اختلاف دی. شپه نسبتا یخه ده او ورځ نسبتا ګرمه ده. او نمبر 3 شپه زی او ورځ راځي بیا ورځ زی شپه راځي دا یو بل اختلاف دی رفت آمد څه رفت آمد. او سلورم په بوګدوالی او په مختصر والی کله شپه وګد شي ورځ لنډ شي کله ورځ وګد شي شپه لنډ شي. نو دا څلور قسمه اختلافات دا ویزیبل دي. والفلک التي افلک اشت وی کشته ته والفلک التي اکشتیاغا تجری فی البار چه داروانی وی فی البار پا سمندر کے بما ینفع الناسا آغا شی سرا چه نفور کئی خلقو تا یعنی سمانا اموال دا تجارت. اللہ تعالی وی دی شپ تا وګورا اللہ تعالی وی دی کشته تا وګورا دا په سمندر کې روانه ده دکه دستا په سامان باندې ستاده نه کړي پاره. اللہ تعالی فرمایي کزو غواړم مسګړو وکم دا مې تاسو مسخر کړی. ذکر دنیا ټول لوی تجارت دا په وچه باندې کیږي پس کی په سمندر غټ تجارت په کومه لار کیږي په سمندر. وما انزل الله من السماء پاغشه کې چې نازل کړی دی الله تعالی من السماء د اسمان لا مما ان یعنی اوب مما خدای د اسمان نه نازل کړی اوب
فاحیا به الارض ژوند کړی دې سرزمکا بعد موت پس دو چې دو داغینا وبث فيها اخوار کړی دې په دې ځما کې من کل دابه د هر قسمه ژوندۍ متحرک شینا دابه معنا ژوندۍ متحرک شي وتصریف الرياح اپ چلولو د هواګانو کې والسحاب اپ چلولو د وریځ کې المسخر چې مسخر کړي شوی دا سبجیکټ کړي شوی دا بین السماء والارض د اسمان او ځمکې میاس کې لآیات پدې ټول کې واضح نشانه دې عبرت دې لقوم العاقون د پاره یاقلون چې هغه عقل کوي ومن الناس ابازید خلقنا او صلی الله تعالی فرمایي چې د خدای قدرت د خدای رحم او د خدای یوواله دومره واضح ده په دې سيزونو کې چې باید چې هیڅ چا انکار نه وکړي ان دا سيزونه خو دومره ویزیبل دي دومره ښکار دي دومره عقل ته نږدې دي چې باید چې چا د الله د بندګۍ نه انکار نه وکړي خو صلی الله تعالی وی خلق کې داسې خلق شته ومن الناس ابازید خلقنا من آغد یتخذو چی دے جوڑی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا یا من دون اللہ پا مقابلہ دا اللہ کے یا من دون اللہ اللہ تعالیٰ سر اندادن امثال ایکولز اللہ تعالیٰ شریکان جوڑی یحبون تعظیم ور کوي غویلا محبت کوي ور سره یعنی سمانا تعظیم ور کوي چا چر سره محبت وی نو دې خوګور دوه قسمه محبت څنګه دوه قسمه یو محبت د ځان نه لاندې بند سره هغه ته شفقت وای لکه اولاد سره سړي محبت دا کوم محبت ته دا شفقت ته یو محبت د ځان نه بالا بند سره هغه ته تعظیم وای ایته به سوې لار مور سره سړي محبتي حکم محبت د شفقت نه د تعظیم مشر سره سړي محبتي نو کوم محبتي د تعظیم شیخ سره سړي محبتي نو کوم محبتي د تعظیم یحبون تعظیم ور کوي د الهه حب الله پشان د تعظیم د الله ادي وجنه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای من لم يرحم صغیرنا چا چې زمون په معصوم باندې شفقت نو کو په چا باندې په معصوم باندې شفقت نو کو ولم يوقر کبیرنا او مشر له احترام ورنک ولم يبجل علماءنا علماء له تعظیم ورنک فليس منا پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا زمونږ امتی نه د اخلاق نشته نو دا درې شی نه دي معصوم سره شفقت مړي له توقیر او عزت ورکول او عالم له تعظیم ورکول والذین آمنوا آکسان چه ایمان راوڑے اشد دی زیاد مضبوط تے حبا دا محبت و دا تعظیم پہ اعتبار للہ اللہ تعالی لپارا ولو یر الذین ظلموا اکچر اوینی آکسان چه زیادے کرے دے سو اذ يرون العذاب چکلوی دی عذاب سوینی ان القوة للہ جميعا چی قوت دا اللہ دا پارا دے ٹول امون پا غلط فہمائی کیوں چی دا اللہ نا علاوہ بل چالمو دا تعظیمون ورکول نو اللہ تعالیٰ فرمائی ما غزموهم دی بدا تعظیم دا اللہ نا علاوہ بل چالنو ورکڑے خدا پتہ بدوی تا علا لگی چکل علتا عذاب پوری دا قیامت پورز باندے ولو یر الذین اکچری اوی آکسان ظلمو چی ظلم کردے اذ یرون العذاب چکل اوین دوی عذاب او سوینی ان القوة للہ جمیعا چی قوت دا اللہ دا پارے ٹول ما فعلوہو دی بداکار نو کرے جواب دارے چی ما فعلوہو دی بداکار نو کرے وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ادا چی اللہ تعالی سخت عذاب ورکون کرے اذ تبرأ الذین چی کل اللہ تعلق بشیا کسان اتبعو چی داغوی تابداری کرے شوی دا مشران اغیب لا تعلق شی سوک مشران دا کفر اغیب لا تعلق شی مشران دا گمراہ اغیب لا تعلق شی دا چانا من الذین دا کسان لا اتبعو چی دا دی تابداری کرے دا کشران اغا لیڈران اغی بزان لا تعلق کی دوی ناڑو کی طرف تبگونی در قیمت پورل باندے
ورعو الغضب او بوینی دا ټول غضب وتقطعت بهم الاسباب ټوټي ټوټي بشدوی باندې ټول اسباب د تعلق وقال الذين اتبعوا ويبا کسان چې تابعداري د مشرانو د گمراه کړي دا لو ان لنا کرتن کچره وې زمون لپاره کرتن واپس دنیا ته فنتبرأ منه نمون بلا تعلق شو د دوینا کما تبرأوا منا لك دوی چې لا تعلق شوی د زمونږ کذالک یریم خو الله تعالی فرمایي اس کو واپس اشتنا کذالک یریم الله درنګ بخی الله تعالی دوی ته اعمال دوی حسرات العلیم سبب د حسرتونو دوی باندې چې کاش دا عمل مونږ کړی نو چې سړی یو کار کړی او بیا رسوي چې کاش دا مونږ کړی الله تعالی فرمایي اوس وخت تیر دی وما هم بخارجين من النار ان بيد راوتن کے دور دا یا ایها الناس او خلقو کلوا مما في الارض خری اچ دزما کی حلالا طیبا حلال پاکیزه حلالا طیبا حلال پاکیزه نو هر قسم شی چې د ونه نه راځرغون شي کله باب د فروټو څخه کله ویجیټیشن څخه دا حلال دی الا چې میډیکلی تاسو پرابلم پیدا کوي دا ولې کدا ضابطه چې هر هغه شی چې رزمکی نه زرغونیږي یا رزمکی نه پیدا کیږي او قابل د خوراک وي نو دا حلال دی الا چې تا ته میډیکلی څه پرابلم پیدا کوي ها دا یو خبره وین په آبی زناورو کې ټول زناور په نزد امام مالک فش او فراغ پنیز د احمد ابن حنبل او د امام شافعی او صرف فش پنیز د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا حلال طیب دی دا حلال دی او پاکیزه دی امام مالک کوئی عرصہ حلال دی او بو کی جیسے دی کمار دے کب سشی عرصہ دی او هر چې بری زناور وي د وچه زناور نه پدې کې حرام دي په درنده زناورو کې یا په کور کې استوګنو زناورو کې هر هغه زناور چې هغه په داړو باندې شلول کوي په څه باندې شلول کوي په داړو داسې نه غاښونو سره سړي لکه سپې پښو لیوو دا ټول سره خوراک کوي داړ سره شلول کوي یا هر هغه مرغه چې هغه پنجه سره شلول کوي څه سره کوي پنجو باندې شلول کوي اوس دا پاتې شو په دې ټولو کې حلال زناور نو کدا کنټرولډ وي کنټرول معنا ستا په ضبط دا ستا په ضبط نو بیا د دې ذبح لازمه د شرعي طریقې سره پنامه د الله پلاس د مسلمان يهودي یا عیسائی او قطع د مرای څه شي قطع د مرای او کدا ان کنټرولډ زناور وی لکه صحرایی کنټرول کې نه دي نو بیا په تیر شي باندې د دې وشتل دي پنامه د الله په هر ځای چې ولګي دا عمر شو نو دا بس ضابطه شو یا ایها الناس او خلقو کلوا خری مما فی الارض اغه شینا جسمه کې دی حلالا طیبا استولر سو خری او چې کوم حلال دي پاکي دي ولا تتبعوا خطوات الشیطان امتا بدار کوي خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان نو چې کوم شیخ خدای حرام کړی دی هغه خورول اخولل هغه د شیطان د قدمونو اتباع ده انه لکم عدو مبین تاکک سرا دغه شیطان تا د پاره ظاهر دشمن له انما خبر دادا یامرکم بالسوء چې دا شیطان تا وسوسه کوي امر کوي بالسوء پناکار کار باندې والفحشاء اپقبح او گند کار باندې وان تقولوا اتا صدا مشورې درکې
چې وای د الله متعلق ما لا تعلمون خبره چې نه په پوهیږي وإذا قيل لهم او کله چې ویل شو دوی ته اتبعوا ما انزل الله چې تاسو اتباع کوئ د هغه چې نازل کړی دی الله تعالی قالوا نو دوی وایي بل نتبعوا بلکې موږ تابعداري کوو ما دا شی الفینا وجدنا چې مونږ موږ غلې پاغه باندې آباءنا پلاران زمونږ یعنی موږ د خپل پلارانو نیکانو تقلید کوو. اوس الله تعالی فرمایي چې تقلید د عقل من کیږي د بے عقل نه کیږي. تقلید د چا کیږي؟ د پوهه کیږي، د ناپوهه نه. اولو کان آباؤهم اگر چې پلاران دوی لا یعقلون شیئا چې نه پوهېدل پیسې باندې عقلا ولا یهتدون ان پوهېدل پیسې باندې شرعا. نو دوه قسمه پوهه وي، یو عقلی پوهه یو شرعي پوهه. یو عقلی پوهه نو په دنیا د ډول توري کوي چې په دنیوي امورو کې خلق اتباع کوي د عقلی پوهه، د څه شي؟ د عقل د پوهه. او په دینی امور کې خلک اتباع کوي د شرعي پوهه. صحیح. نو څنګه میډیکل فیلډ وي نو خلک د مولوی صاحب نه تاسو نه کوي، د چا نه کوي؟ د فارمسی والا نه یا د ډاکټر نه. کله انجینرینګ سره تعلق وي نو د انجینیر نه تاسو کوي. خو چې د دین خبره بیا به د شرعي پوهان نه تاسو کوي. یا به هغه تاسو ډاکټر صاحب نه کوي، داغه تاسو به انجینیر صاحب نه کوي، داغه تاسو به چا نه کوي؟ د مولوی صاحب نه، د مفتی صاحب نه، د قاضي صاحب نه، د خپل عالم صاحب نه. بعضی کسان چې تقلید د امامانو نه کوي رحمهم الله، هغه دا آیت په یو ناجایزه طریقه د ځان د لپاره دلیل غني چې ګوره مشرکین مکه هغه تقلید د خپل پلارانو کو، الله تعالی په بد ومنل. چې الله تعالی ورته وی چې اتبعوا ما انزل الله، چې خدای ته نازل کړی دا غي اتباع کوي. هغه ورته بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، مونږ تابعداري کوو د هغه روایتو او د هغه رسوم او رواجونو چې پلانانو په کتلی چې دا کار وکړو. خبره دین کړه د ما انزل الله مقابله کې ناغه وی دې معنا دا ده چې د امامانو تقلید د دې آیت د وجه ناروا ده. مونږ د خدای نه ویریږي، د دې آیت د وجه د امامانو تقلید لازم ده. وجه ځکه چې الله تعالی چې دی وي چې موږ د پلارانو اتباع کوو، نه الله تعالی ورپسې وي هغه پلاران چې نه عقلن پوهه دي او نه شرعن پوهه دي. خبره ځین کړه چې نه عقلن پوهه لري او نه شرعن پوهه لري. نو پته ولګیدا چې الله تعالی په هغه تقلید بد نه مانی، بلکې امپلیسیټلی د هغه وجوب درته ذکر کوي چې څوک عقلن پوهه دي داغه هم اتباع کوي، چې شرعن پوهه دي داغه هم اتباع کوي. خبره ځین کړه ځکه چې د انسانانو درې خصوصیات دي. ادروایز په مادي معاملاتو کې خو انسانان د ټولو حیوانات سره شریک دي، کنه شریک؟ خوراک مونږه کو او خورونه هغه یې هم کوي. دا بیره خبره چې ای بشنه خوري مونږ بدانې خورو. ها هغه د غنمو پک خوري، تاسو پک وای ورته بوس وای پروړ، هغه به پروړ خوري مونږه دانه خوري یا دغه وړو خوري. صحیح. بعینه هغه د ګاربنز او بینز دغه پروړ خوري مونږه دانا خورو. خوراک ایم کوي مونږ هم کوي او به مونږ هم سکو هغه یم سکی. نر ماده مونږ هم یو ځای کیږو هغه یو ځای کیږي. اولاد مونږ هم راوړو هغه هم راوړي. د ګرمای نه هغه هم تختی مونږ هم تختو. د سړدای نه مونږ هم ځان بچو هغه هم ځان بچي. خبره د خطرې نه هغه هم ځان بچي مونږ هم ځان بچو. نو دا خو زمونږ د هغه مشارکت ته فرق پکې نشته. حال به ته طریقې کار به مختلف وي، خو نور شیخ فی نفسی ټول یو دی. البته دا انسان دو قسمه امتیازات لري د حیواناتو نه. راولي کنه صالح احمد، یو شکلی امتیاز او یو معنوي امتیاز ډیسټینکشن. شکلی امتیاز دا دی چې دا کوم سټرکچر د انسان دی دا څه سټرکچر په حیواناتو کې د بل چا نشته، دا د خصوصیت دی. دا څه دنګ ولاړ سټرکچر د بل چا شته نه. حیوانات ټول په سلوري دي، موږ ته په سلوري وایو. دا شکلی امتیاز دی. معنوي امتیاز هغه کې درې سيزونه اساسي دي. نمبر 1 حیوان د شهوانی فائدہ ګوري. څه شي ګوري؟ خواهشاتي. او هر چې انسان دی د داغه سره عقلي فائدہ هم ګوري. څه ګوري؟ عقلي فائدہ هم ګوري. نمبر 2 خوراک کا کرے تقاضوں کے ټول شریکان دي،
او حیوان ته خو څنګه میلاو شو وی خوري چې څنګه میلاو شو وی خوري هر چې انسان دی د خوراک کا پوشاک او بو یا ارث چې وی دا تقاضې دا غواړي چې نفیس او خوبصورت دي خاصه دي څه دي دا شیش کباب مونږ ولیکو چې ټیسټي شي صحیح شو ټیکې ولیکو چې ټیسټي شي صحیح صاف ډرنک ولسکو چې ټیسټي شي فلټر ولګو چې صفا شي دته وي حب الجمال والنفاسه د جمال او د نفاست محبت ته انسان کې د جمال او د نفاست محبت ته د دا غواړي چې زما ډریس ته صفا سوتري غواړي کنه دی وای چې زما په خو باندې کوم بوټ ته شو دا دم صفا سوتري او بهترین دی ها او دی وای چې کوم خوراک وکوم دا دم بهترین وي دی وای چې کوم کور کې زه اوسې کوم د ګرمۍ تر دنه ځان بچ کوم دا دم شایسته وي او دریم صفت او خصوصیت هغه د ایجاد او تقلید ایجاد او تقلید ایجاد معنا ده چې د انسانانو کومه تقاضا ده نو دې لګیای دا غي د پر عقل استعمالای چې څه انوینشن مې وکړي څه مې وکړي څه انوینشن چې په لږ مهنت ډیره فائدہ ملاو شي په لږ مهنت باندې ډیره فائدہ ملاو شو اوس مثلا د دې ځای نه ساکرامنټو ته سان فرانسیسکو ته د انسان ضرورت تل انسان ضرورت تل لہذا لګیاو مهنت کو په خپوم سره تل شي خسوره موده بلګي ډیره زمانہ صحیح بیا سره په اتم تل شي لګ به د موده نیمه شي صحیح په خرام تل شي د موده تقریبا برابر د خلاص دونه نه وي هغه پر رواني صحیح نو د انوینشن کو صحیح ایجاد کړ موټر ایجاد کړ صحیح بیا نور انوینشن کو نو صحیح ایجاد کړ تیاری ایجاد کړ یعنی مقصد دا چې په لږ ټایم کې هغه مقصد پوره شي په لږ مهنت باندې زیاته فائدہ په لږ مهنت باندې زیاته فائدہ دته وی ایجاد دته وی اوس دغه تقاضا د ټول انسانانو وا خو څوک د ایجاد دا ټیلنټ لري او باقی نه نو چې چا د ایجاد ټیلنټ لري هغه ایجاد وکړو خو دغه تقاضا خو ټول انسانانو موجود و لہذا دغه تقاضې په اساس باندې یو کس خو انوینشن وکړو او نور دغه تکلیف شروع وکړو یو کس انوینشن وکړو نور دغه تکلیف شروع وکړو اوس تیاری والا هغه خو انوینشن وکړ تیاری والو زولا خو زمونږ هم دا تقاضا و چې ضرورت څه کمنټ وتا نو موږ تکلیف شروع وکړو بس ټکټ والو پکې سوارش هیڅ ریزرویشن منی کوي ریزرویشن هیڅ ریزرویشن منی دا ټکټ والو ته بس پکې سور شي افغانستان ته لاړ صحیح شو اوس کته دې نازنده نه زره دې سړي تکلیف خو نکوم دا چا تیار جوړ کړي باندې خپل جوړو نو بس ټول عمر بناس نه بیا خبر دې کړه ها نو که په ماده دنیا کې د عقل د تفاوت د وجه یو انوینشن کوي ایجاد او بل تقلید کوي نو په شرعي دنیا کې هم دغه اپروچ مختلف دی په دینی معاملاتو کې هم عقلی اپروچ د فهم اپروچ دا مختلف دی نو یو به هغه چې هغه خبره باندې پوهیږي بل به هغه چې خبره باندې نه پوهیږي نو د باندې لازم شو عقلا چې د هغه پوهه اتباع شروع کی دا بالکل ګور عقلی خبره ده خبره نه کېږي ومثل الذين كفروا مثال دا کسانو کفرو چې کافران شوه دي کمثل الذي پشان دا آکس دے ینعقو چې دے آواز کوي بما آغا حیواناتو تا لا يسمع الا دعاء چې غي ناوري مگر صرف بلنا ونداء او آواز نور اغی د فهم باندې نه پويږي سمون نو دا کافرانو سمون کان دے بکمون گنگیان دے عمیون لاند دے فهم لا یاقلون دی عقل نکی
یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو کلو من طیبات ما رزقناکم خورئی پاکیزه شیونه چې ما تاسو له روزه کړې دي واشکروا لله اشکر کوئ د الله تعالی ان کنتم ایاه تعبدون کچری تاسو خاص د الله بندګي کوئ نو چې الله تعالی مونږ ته څه پرووایډ کو نو شکر کول دا د الله تعالی حق دی او په مونږ باندې لازم دی انما حرم خبر دادا چې الله تعالی حرام کړی دی علیکم تاسو باندې المیتتا مردارا څه مردارا چې بغیر د ذبح مړ شي نو که غوای چې بغیر د ذبح مړ شي نو مردار شو ها که بزای نو مردار شو که بل شی وی چې هغه ادروایز حلال لکه تا ذبح کو خو چې ذبح نه وکړه په شرعي طریقه نو څه شو مردار شو انما خبر دادا حرم علیکم المیتتا چې حرام کړی دی الله تعالی تاسو باندې مردارا والدم او وینا نو وینا دوه قسمه د حیوان بدن کې یو هغه چې درګونو راوځي او بل هغه چې وڅ سره لګیدلی نو هر چې دا درګونو راوځي دا مردار ده مثلا مردار خوراک هم حرام دی اګه بدن باندې یا کپڑا باندې لګیدل نه پلیدم شو اڅ شو پلید شو هر چې زناور کله حلال شو او ذبح شو نو هغه وینا چې د غوخه سره لګیدل دا هغه وینا نه ده هغه اصل کې رنگ ده د غوخه د غوخه سره اصله د غوخه لہذا غوخه دا وینځل ته حاجت نه لري دا خو صرف د نفاست د وجې مونږ وینځو کني هر چې د حلال والی تعلق ته ذبح سره د حلاله شوی ده ذبح سره د پاکه شوی ده لہذا کله ذبح شوی زناور غوخه ستا جیب کې پرتې بغیر د وینځلو د تموس په کوله چې کنه شي کوله وکاسه پولیس یې خو نه ده صحیح یا د هغه وخرن کستا کپڑے سره ولګیدو نو دا چې ګنده بخاری خو شرعاً هغه ناپاک نه ده ته مونږ ور سره کول شي ځکه دا د رګ مینه نه ده انما خبر دادا حرم علیکم المیتتا چې حرام کړی دا الله تعالی تاسو باندې مردارا والدم او وینه درګونو ولحم الخنزير او غوخه د خنزیر سره د ټولو اجزا او د خنزیر نو د خنزیر غوخه هم حرامه ده داغه د ډوکی استعمالوم حرام دی داغه د سرمن استعمالوم حرام دی وما اوهل به لغیر الله او هغه شی چې پاغه باندې आवाज شوی د الله نه علاوه د بلچا لکه مونږ وای دا د سخی سے منخته ده دا میز د چاره د سخی سے منخته ده یا د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے یا د لوی عبدالی بابا صحیح نه منخته یوازې چا کیږي الله تعالی ها ثواب تار چا تبخل شي چې دا مونږ ورته منخته وای تاسو ورته سوای نظر چې دا نظر د چاره د الله تعالی نو نظر وی आवाज الله د پاره او چې کله الله د پاره دیو کا ذبح لیکو یا الله د دې ثواب زمانه کې تورس یا الله تعالی د دې ثواب لوی عبدالی بابا تورس صحیح ها بیا صحیح ده اوس الله تعالی فرمایي چې دا دی حرام خو کله سړی باندې داسې حالت راشي د لوګي مري سکی د لوګي مري نو التا نور څه شی نشته صرف دغه حرامه غوخه موجود ده او سبو چې د پاره حرامه ده نه په کاري د دې ټوکړي وخري چې ډایجسټیو سیستم روان شي ډایجسټیو سیستم روان شي کني مړي نو دا الله تعالی هم دغه خبره کوي چې فمنستر غیر باغ پساسو کستورا چې دې مستر کړی شوی دی حاجت من کړی شوی دی غیر باغ خونه د بغاوت کوونکې ولا غادر ان دې وایلیشن کوونکې فلا اسم علی نستر ګناه د باندې کسل ګرځین او خوري ان الله غفور رحیم تاکي سره الله تعالی بخون کې مهربان دی نوز د نظریه دې ته وایي نظریه ضرورت یا انګریزي کې ورته ډاکټرین اف نیسیسټی سچے ڈاکٹرین آف نیسیسٹی نو ڈاکٹرین آف نیسیسٹی لاندے کلا حرام حلالی کی سکی خطو اسپیسیفک لیمٹ داغی یو حد وی چترارے پور حلال دے داغی نا آخوانا نو اس کے سڑے ہو گئی اور دلو کی مڑی کی ڈائجسٹو سسٹم میں ولار دے یا دورا ڈی ہائیڈریٹ شوی چې مرګ ته نږدې وي او بشتنه سحلال ډرینک شتنه د شراب بوتل پروت دی اوس د خپل کې داغینه او سوډ راپونه واچوا چې ډی هایډریشن ختم شي کني دې مړیږي دی د مرګ نه بچ کې اوس داغه د لپاره الته شراب حرام نه دي او څومره صرف چې ډی هایډریشن ختم شي دا نه چې ټول بوتل ورته ورواړه ټول بوتل نه بس صرف تر هغه حد پورې چې ډی هایډریشن ختم شي د لوګي هلاکیږي نو صرف
یو دو ټوکړي د مرداري یا یو دو ټوکړي د خنزیر د غوښې چې بل څه اویلیبل نه دي هغه ولا اور باندې زر ګرمي کا دا نه چې شیش کباب په لونه مصالحه په لګوا صحیح نه اصلا د ضرورت په بنیاد باندې دا د امام سے مذهب دی رحمت الله علیه صحیح. امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې شی جائز شو نو بس بیا خو ځان په موړ کی نه صحیح هغه خو چې شی جائز شو نو بس بیا مونږ دا جائز شو خو تر حد ضرورت پورې جائز دی نو چې کوم ځای ضرورت پوره شي بس دا بیا حرام شي چې کوم ځای ضرورت پوره شي ها نو دا بیا او ضرورت پوره کېدل په باب د تند کې چې ډي هایډریشن ختم شي څه شو ډي هایډریشن ختم شو او په باب د لوګه کې ډایجسټیو سیستم شروع شي شوګر لیول برابر شي بس دښنه خبره ده انکرال بس اوس دویمه خبره چې غیر باغن ولا عادن د دې معنا څه ده امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې باغینه مراد باغی د اسلامي حکومت او د عادن مراد وایلیټر دی مرتکب د جرم کبیر دی د عظیم ګناه مرتکب ناغه وای چې د اجازه خو الله تعالی ورکړي دی یا دا کنسیشن ورکړي دی خدای صرف هغه مسلمان لا ورکړي دی چې د اسلامي حکومت ته باغی نه یوا اسلامي حکومت ته باغی نه یوا او نمبر 2 هغه چې د چرته د ګناه په اراده دی روان د غټ ګناه په اوس کې سره روان دی د مسلمان قتل لپاره یو سړی روان دی د غلې لپاره یو سړی روان دی د ګیمبلینګ لپاره یو سړی روان دی د شراب نوشۍ لپاره صحیح په لار کې ورته ضرورت ته خوراک راغی د ډاکټرین اپنیسټی په بنیاد باندې چې ډایجسټیو سیستم ختم شي هغه وی لیټ هیم ډای شافعي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي دی یا باغی دی یا عادی دی د در لپاره اجازه نشته باندې خوري صحیح امام رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا د سينو مکسکینا د سينو مکسکینا او چې الله تعالی کنسیشن ورکړي به جنرال ورکړي چې کنسیشن ورکړي بیا جنرال ورکړي دی مسلمان لهم اگے لهم که څوک حج روان دي که غلی روان دي که حج روان دي او که غلی روان دي دا کنسیشن دی دواړو د پاره دی چې ضرورت پیدا شي او مړي کې دلوږي نو حرام خوراک ولا جائز شو حرام خوراک ولا جائز شو یا حرام سکاک ولا جائز شو نو غوي دا غیر باغن ولا عادن د دې معنی اشعار امام رحمت الله علیه ورته وای چې د دې تعلق هی د خوراک سره دی کہ غیر باغن مانا چې د ضرورت د حد به زیات نه خوري ضرورت د حد بس د دې ټوکړي چوکري ډایجسټیو سیستم روان شي دو درې ګټه شراب چوس کی ډي هایډریشن به ختم شي بس دیټس انف د دین روان کیږي بنا کړي دا بیا بغاوت ده صحیح او ولا عادن زما خبره ده چې دا خوراک چونکه د نظریه ضرورت لاندې جایز شوی دی نو دی به مزید نه اخلي چې لږ مرچ راړه لږ مساله راړه لږ مال راړه او سرکه راړه لږ لیمبو راړه په پاسه نه جوړ کاو لوګو ور سره څه پکار دی ټوماټو ساس پکار دی سرکه صحیح نو دغه بیا څه دا بیا یعنی عادن ورته ویل شي نو امام رحمت الله علیه فرمایي چې غیر باغین دیبا مونږ ورته د لوګي سورې بندور څه د لوګي سورې بندول بس د لوګي سورې بند شو د دینه اقا بیا بغاوت دی صحیح او لګه ګرم شو چې د په غاخو باندې معده کول شو او معده هضمول شو نو بس د دینه پړوان دي شیش کباب پته نه جوړي چې ور سره لګ پیاز ټکوا او سره پلان کې ټکوا د سره پلان کې ټکوا نه دغه بیا ولا غادن کې راځي ان الذين يكتمون ما انزل الله تاکي سرا کسان چې پټوي احکام چې نازل کړی دی الله تعالی من الكتاب په کتاب کې ويشترون به ثمن القليل اوس یو سره د خدای حکم پټي ولي ځکه زه په دې باندې څه کمپنسیشن غواړي سمادي مفاد په غواړي دی وجه خدای حکم پټي ويشترون به وخلد باله ثمن القليل لغن بدل اولئک دا کسان ما یاکلون دینا چیفه بتون بخیٹو کے الا النار بگر اور ولا یکلمهم الله خبر بن کې دوی سره الله تعالی یوم القیامت پرورد قیامت در رحمت خبري ولا یزکیم ان با پاکی دوی د گناهونو نا ولهم عذاب علیم دوی پر دردناک عذاب دی اولائک الذین دا کسانا غدیس ترو الدلالتا چه دی غورکڑی دا گمراہی بالہدا پزای دا ہدایت والغذاب غورکڑی دا غذاب بالمغفرہ پا بدل دا بخنی کے فما اصبرہو علی النار عجیب خبر دا چه سشی دا صابر کڑی دی پا اور باندے چه دی پا اور باندے سشی خواه کڑی دی
ذالک بان الله دا دې وجه چې الله تعالی نزل الكتاب نازل کړ دې کتاب بالحق حق سره وان الذين تاكثرا كسر اختلافو فی الكتاب چې هغه اختلاف کوي په کتاب کې لفی شقاق بعید هغه په ډیر لوی عناد او په ډیر لوی ضد او مخالفت کې پراته دي. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يا الله. نو دوی اعتراضونه وکول چې دا قبله ولې بدل شو. الله تعالی وی چې دا تاسو دین خالص د دینه ولې عبارت ګرځول دي چې دې طرف ته مخ کا یا دې طرف ته مخ کا. دا خو بعضی حصہ د دین دا، جبکہ اصل دین دا اللہ تعالی حکم منل دی. اصل دین دا اللہ نو کہ دا اللہ حکم دے طرف تے نو دا طرف دین دے، کہ دے طرف تے نو دا طرف دین دے. صحیح نو دا نے جواب ورکړي لیس البر ند ټولنی کې صرف دا خبران تو ولو وجوهکم چې ګرځوي تاسو مخون خپل قبل المشرق مشرق جانب تا والمغرب او مغرب جانب تا ولكن البر لیکن اصل نیکی من آمن بالله اصل نیکی دا خبر ده. صحیح یا اصل دین او اصل ایمان دا خبر ده، ځکه اعلی درجه د نیکی ایمان ده. لیکن اصل ایمان من آمن بالله آغا سوک دے چے ایمان راوڑے اللہ تعالی باندے والیوم الاخر روز داخرت باندے والملائکت فرشتو باندے والکتاب کتاب باندے والنبیین پیغمبرانو باندے وآت المالا اور کڑے دمال علا حب پا محبت دا اللہ تعالی ذوی القربى رشتہ دارو تا والیتاما یتیمان والمساکین مسکنان تا وابن السبیل مسافران تا والسائلین سوال کون کو تا وفي الرقاب رقاب جمع در رقبه دا رقبه دے 60 توئی خو رقبه اصل کی اطلاق کی پسلیو باندے سبانے سلیو باندے دا غلامانو ازادولو کی چمال خرچ گئی. وَاقَامَ الصَّلَاةَ اقائم کڑے منز وآت الزکاة ورکڑے زکاة والموفونا کسان چی وفا کون کے دے بعادیں پوادق پلا اذا غادو چکلے مغاہد کڑے دا والصابرین او آکسان چی صبر کون کے دے استقامت کون کے دے فی الباسائے فشدت فقر کے چی دیر غریبانانی بیام صبر کئی والضرائے اپ شدت مرض کے چڑی بیمارانی نبیام صبر کئی وحین الباس اپ وقت جنگ کے اولائک الذین دا کسان لے صدقو چرشتیائے ویرے دی و اولائک او دا کسان ام المتقون دا متقیان دی. نوس دا انواع ذکر کا نمبر اول من آمن باللہ چی ایمان عبارت دے ایمان نا پا دی شئینو باندے نو نمبر اول پا کی عقائد دی او دویم صدقات دی او دریم منز ادا کول دی او سلورم زکات ادا کول دی او پنزم پا وعده باندې وفا کول دی او شپگم پا تکلیف باندې صبر کول دی. نو دا شپگ بنیادی شعبی دی ایمان او دا شپگ شعبی چی چا عملی کری ناغیت اللہ تعالی دو ٹائٹل یا دو سرٹیفکیٹونه ورکل. یو اولئک الذین صدقوا دی رشتیا ویلی دی او دویم اولئک هم المتقون دا متقیان دی. وعلیکم السلام.
یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم القصاص لازم کړی شوی تاسو باندې القصاص قصاص بالقتل په قتل شو کسانو کې چې څوک مو قتل کړي دا غي قصاص اغستل تاسو باندې لازم دي. الحر بالحر اصیل په اصیل باندې نو اصیل هغه چاته وایي چې غلام نه والعبد بالعبد امرئ پمرئ باندې والانثى اخذا پخذا باندې نو اوس دا تول کې چې مذهب د امام شافعي رحمت الله علیه دا دی چې کچا غلام قتل کو اصیل سره ولګید غلام قتل کو نردی آیت د وجه هغه اصیل به قصاص کول نشي هغه اصیل به قصاص کول نشي بلکې هغه نه به خون بها اغستې شي سبا اغستې شي خون بها به اغستې شي. امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې انسان د انسان برابر دی غلام وي او که غلام نه هر چې دا آیت ته الحر بالحر چې اصل په اصل باندې غلام په غلام باندې خزه په خزه باندې هر چې دا دی د دې تعلق د هغه زمانه د یو رواج سره دی. په مکه معظمه کې رواج داو چې انسانان به هم دیگر مساوی نو یو بل سره مساوی نو لہذا د زورور قوم یو زنانه که به بل زنانه وجده یو خزه بل خزه وجده نو هغوی به قصاص د هغه خاندان د مرد نه اغسته څه نه به اغسته د نارینه نه به اغسته یا که د زورور قوم یو بنده هغه به یو غلام اوجه غلام به قاتلو نو هغوی به د غلام په ځای باندې د هغه مالک نه قصاص اغسته. الله تعالی دا زیاته دی الله سو دا زیاته دی. نو تناظر او هیستوریکل بیک گراوند د الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى دغه دی. دویمه خبره چې دا مخکې کومه جمله ور پسې را روانه ده داغه معنا دا ده چې کچا باندې قصاص لازم شنو قصاص اغسطل د وارثانو حق دی. رچا حق دی د وارثانو حق دی. خو که په وارثانو کې یو کس خپل حق وبخښ قاتل ته لکه چا پلار چا مړ کړو وای سلور نو یو ورو ورته وای خپل حق در بخم اوس درې پاتې شو نو دا څه ونه شي کېدای چې یو کس وبخو ادرې کسان وای چې مونږ قصاص اخلو چې درې سي مړ کې یو څه ژوندې پاتې کی دغه خو تصور نشته. لہذا دغه باقی درو کسانو د پاره درې حصے د دیت ثابت شوه. سوال ثابت شو درې حصے د خون بها درې حصے د خون بها لکه سلو شان دي نو چې یو معاف کو نو دا غي سلورم ځکه سلور زامن دي د مړي سو زامن دي سلور نو یو کس وي خپل بدل نه اخلي قصاص نه نو چې قصاص یو کس وي چې ما معاف کړی دی نو نور خو نشي کولای داسې چې نه موږ پرې قصاص اخلو او امکان نشته. نو لہذا د دغه یو خو ارڅ ساقط شو هغه بخنه وکړه د باقی درو د پاره به د دیت د خون بها د بسلوري شي نو درې شي باغی ته ملاوي شي یو خو معاف شو. اوس خبره زين کړه د غسل بدریس د غسل بسلوري شي نو یو یې سبا ته معاف شي او باقی 15 او یا بعد درو کسانو ته ملاوي شي.
دا یو سکم 25 دي هغه معاف شو. ها صحیح. خو شکل خون بها ثابت شو نو الله تعالی وایي چې دا صدا اغستلو خرڅولو معامله خودنه. لہذا دا وارثان کا مطالبه کوي د خون بها نو داسې باوقاره طریقې سره عزتدار طریقې سره یعنی که مطالبه کوي ان ثابت شو چې پینځاو یو شان بدر کوي نو دانه چې ساره ما خبر ټلیفون کوي کنه به یو شان نه ولي الکه خدای لپاره که څنګه خو نه خطر کوي سړی بس کوي پدې که کوي صحیح. خو بل ته وایي چې تاسو سره ګوره دا احسان شو چې د مریضونو خلاص شي نو ته مس نن سبا مکو کنه خدای لپاره خو زر همت کوه. صحیح. موافقی دا خو د کلچر خبره ده کنه چې زموږ رواج داسې چې په دې باندې سړی بد کوي. فمن غفی له من اخی شیء پساسوک چې معاف کړي شي هغه ته من اخی ضرور ددنه یعنی د وینې ضرور ددنه پس هغه سوچ چې معاف کړي شي دته من اخی د وینې ضرور ددنه شیء سشی فتباع بالمعروف فتباع فالو کول دی دغه قاتل په مطالبه د دیت او د خون بها بالمعروف فخطر کا واداء الیه اد جانب د قاتلنا ادا کول د خون با دی الیه وارث د مقتول تابع احسان فخطر کا هغه نن سبب کې نه کوي نه هغه همت کی چې دا شی ورته ادا کی. ذالک تخفیف من ربکم دا تخفیف د جانب د پروردگار تاسو نه ورحمه رحمت دې فمنه تدا بعد ذالک چا چې زیاته او که پس د دینا چې یعنی قاتل معاف شوه دی او بیا قاتل قتل کړ یعنی معافی ورکړی دی او بیا قتل کړ فله غضب علیم در پار غضب دردناک دی ولکم فی القصاص حیات تاسو د پارا او قصاص کے حیات ژوند دے یا اولی الباب او د عقل خاوندانو لعلکم تتقون د دې د پارا چې تاسو ځان بچ کې د قتل اورونه نو چې یو قاتل قصاص شي نو باقی خلق هغه بیا ډېر احتیاط کوي. لعلکم تو اللہ تعالیٰ فرمائی کہ بظاہر خدا انسان قتلول دی خو فی الحقیقت معاشری لجوند ورکول دی فی الحقیقت کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت لازم شویر تاسو باندې اذا حضر احدکم الموت چې حاضر شي او د تاسو تمرګ ان ترک خیرا کد پریخو دی خیرا سمال نو تاسو باندې دا لازم دی چې څوک الوصیت وصیت للوالدین والدین حق والاقربین رشتہ دار حق بالمعروف په صحیح طریقہ حقا علی المتقین دا لازم د متقیانو باندې الله نه یریدون کو باندې نو چې دا سو پوره حکم د میراث نور راغلی دا مسله ولیکي چې سو پوره حکم د میراث سورہ نساء کی تفصیل ذکر درستو خو غرض نادر شوی نو التو وارث باندې دا پمریدون کی سړي باندې بلازمو چې هغه به وصیت کو دومره حصہ فلانی ته ورکه جما پلار تا دومره ورکه جما مور تا دومره ورکه جما زوی تا دومره ورکه جما لور تا نو هغه وخت دا وصیت واجب دا وصیت کول په دغه انداز باندې واجب خو چې کله احکام د میراث رالل سورہ نساء کې سورہ نساء کې احکام د میراث رالل نبی پیغمبر علیہ السلام فرمائے لا وصیت لوارث وارث تو وصیت نه کیږي تو وارث په حق کې څنګه خپل حساب دي هغه ته بس وصیت کوي د وارث په حق کې وصیت نه کیږي
وصیت د هغه چا حق کیږي چې داغه په میراث کې حصہ نه وي. نو اوس د دې آیت حاصل بداوی چې دا وصیت کوي مطابق د شریعت. نو مطابق د شریعت داسې چې سړی مړیږي ادا وصیت کی جګوره شریعت سویل دي هر حقدار ته دغه حق ملاوي شي. څنګه وصیت وکړي چې هر حقدار ته دغه حق ملاوي شي، اې کې زیاتهونه کوي ورسره. پلار ته د پلار حق او زوی ته د زوی حق او لور ته د لور حق او خځه ته د خځه حق. فمن بدلو بعد ما سمعو چاچی بدل کدا وصیت پس دا هغه چې اورېدلې ده فإنما نو خبر دا اسمو گناہ ده علی الذین پاچا باندې یبدلونو چې تبدیلی دا حق. ان الله تاکید سر اللہ تعالی سمیع اوریدن کے دے علیم عالم دے. فمن خاف من موسن پس سوچی رید من موسن دا وصیت کو ان کے نا جنفن دا ظلمنا چھ دا وصیت کو ان کے بس زیادتے ہو کی وارثان تا وارثان سر با زیادتے ہو کی او اسمن یاد گنانا فاصلح بینهم نچا اصلاح اکرا پمیز دوارسانو عدد مریدون کی چنانا دا سے کار مکوا تولی دا سے وصیت کی لکا دا خپل وارثان غریبانان ولی پریدی دا خپل وارثان غریب بعد اوقات سڑے وی پورا 1/3 زما دا مال دا وصیت شا ستا فلانا ادارے تا فلانا ادارے تا فلانا ادارے تا اس دی تنگوری چی وارثان میں بلا گن دی چی اگئی یہ تقسیم کی لگئی تا اس نپاتی کی لکشے بولتا نبی آبایت سے سڑے اگتا ہوئی چی کدیر خیر ہے نبی آجی سڑے ورطا ہوئی چی نا دورا مکہ واگر چی جائز دے 1/3 پورے انہا لازم کو نہیں چی بخا مخا 1/3 کے فلا اسمالے نگنا نشت دے اسرک ان کے بانے ان اللہ تاکہ سر اللہ تعالی غفور بخن کے دے رحیم رحم کون کے دے. یا ایوہ الذین آمنوا کسانو چیمان راوڑے دے کتب علیکم الصیام لازم شویر تاسو بانے الصیام روزے ساتل کما کتبا غلی الذین لک لازم شویر پانچا بانے من قبلکم چمخ کستاسنو لعلکم تتقون دے دا پارا چی تاسو متقیان شئی اللہ نو یرے گئی ایابا معدودات روز معدودات دشمیر. فمن کان منکم مریضا پساسو چوید تاسو نمریضو علا سفر یا پسفر بانے او روجے ان ساتلا دا بیماری دا وجہ یا دا سفر دا وجہ فعدت لازم دے اغبان شمیر پورا کول دروجو من ایام اخر دنور رزنا یعنی قضا براولی چو سو روزی پڑھ داغی قضا براولی. وعلى الذین اپاکسانو بانے یطیقونہو چی طاقت نلرے ددی یطیقونا لغوی اعتبار سر دیتا ہوئی باب افعال. باب افعال پا عربی لغت کی دیکھی یو حمزہ دا اصل کی پرتلا سب کے پرتل حمزہ الف شو تمنگو آپ کے پروت اطواقا یطیقو ذکر دیر ماضی سی غدا اطواقا. نو باب افعال کی علماء لکی چی دا حمزہ دا باب افعال دا نفع دا پا رہی نو دی یطیقونا مانا لا یطیقونا. وعلى الذین او آغب کسان لا یطیقونو چی طاقت دا روجو نلری نو دا دو وجہ سڑے طاقت دا روجو نلری یا دا دیر بوداوالی دا وجہ دلتا ہوئی کئی یا دا دیر بوداوالی دا وجہ او یار داسی بیماری دا وجہ چی اغا ناقابل علاج ہوئی داسی بیماری چی ناقابل علاج ہوئی او دا بیماری موجود گئے کہ روجی تصور نشی کے لئے. وَغَلَى الَّذِينَ پاکسانو بانے یطیقونو چی طاقت نلری دروجو فدیتن پاغی فدیہ دا طعام مسکین دا یو مسکین طعام دے. نو دا یو مسکین طعام یو عربو کی یو پیمانہ دا غیتا ہوئی سواغ منگورتا اوگے وائی یو اوگے اوربشا تاس اوربشا وائی بار لیتا یا یو اوگے خرما یا یو اوگے میوہ تاس میوہ وائی او یا
نیم اوګه غنم پنځ د امام صاحب او یو اوګه پنځ د باقی ائمه دا مونږ چې کوم صدقه الفطر ورکو دغه انداز دی چې د هر روزي فدیه د یو صدقه الفطر برابر ده. تاسو برابر د یو صدقه الفطر برابر ده د یو روزي فدیه. صحیح شو؟ نو بوډا چې هغه روزي ساتلو قابل نه دی یا د هغه بیماری مریض چې هغه سره دغه بیماری روزوم نشي نیولای او دا بیماری ناقابل علاج ده. دا بیماری ناقابل علاج تک مثلا د ګردو بیمار دی نه خو ناقابل علاج ده. صحیح؟ نو داغه لپاره وسی داغه حکم اگر که ځوان دی خو داغه حکم داسې دی لکه دا بوډا پشان. صحیح شو؟ دا یو مسله. ادمه مسله وغل الذين اواكسان يطيقون چې طاقت د ادایګۍ د فدیه لري. فدیه لغبان فدیه دا طعام مسکین طعام د مسکین نو بیا ته مراد د صدقه الفطر یا ته مراد د صدقه الفطر چې کوم کسان طاقت لري د ادایګۍ نه غي به روزونه پس ورکړي صدقه الفطر مونږ ورته سر سایه وایي روزه ونی ها روزي نه نیول هغه ځان خبره ده مونږ ټول روزي نیولې او بیا ما وو روپۍ داسې کړې. دا دیمه مسله هغه د صدقه الفطر ده چې هغه کسان چې طاقت د ادایګۍ لري فدیه طعام روزي نیولې دي خو مالدار دي نه بیا صدقه الفطر ورکړي. څه ورکړي؟ صدقه الفطر ورکړي. او دا صدقه الفطر د دې څه حکمتونه دي. یو حکمت دا ده چې دا شکر ادا کول دي الله تعالی لپاره چې توفیق درکو د روزه ساتلو. یا ژوند درکو د روزه میاشت کې یعنی ژوندې وساتلې د روزه میاشت کې. نمبر 2 پروژه کې کسوړې مړې خطاګانې در نشوي دا د هغه لپاره جبیره ده دا د هغه لپاره بینډیج دی. او نمبر 3 دا د اختر په خوشحالۍ کې غریبان شریکول دي. اصل حکمت دا ده چې دا باید چې د اختر نه وړاندې ورکړي شي د اختر د ورځې وړاندې ورکړي شي غریبانو ته چې هغه ځان د اختر پر ورځ باندې. نو دریم د اختر په خوشحالۍ کې غریبانان شریکول دي. وغل الذين يطيقون وچابان يطيقون چې طاقت د دې لري فدیه دا طعام مسکین طعام د مسکین فمن تطوع خيرا پس چاچ زیاتیو که خیر یعنی دا خو په لازمه ده چې دیو مسکین طعام باور کوي یعنی مونږ $1 ویل سورم ویلی والله تعالی که څو زیات ور کوي دا ډیره خبره ده که څو کوي چې نزل لس ورکړم شل خو ورکړم. فمن تطوع خيرا پس سوچ زیاتی کئی خیر فهو خیر اللہ دا بہتر در پارا وان تصومو ادا چتا سروجیون سے خیر لکم دا بہتر تاز دا پارا ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوئے گئے شہر رمضان اللذی میاش در رمضان آغدا صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چې دا روزه می در باندې فرض کړي در رمضان په میاش کې نو اگر چې الله حق لري چې د کومې میاشت مونږ ته وایي روزه بنې شو خو صلی الله تعالی زمونږ د کنوینس کولو لپاره وایي چې د رمضان دا میاش می ذکر غوړه کړي چې ما قرآن نام ذکر لري. شهر رمضان الذي میاش در رمضان آغدا انزل فی القرآن چې نازل کړي شوی دی چې قرآن هدى للناس هدایت د انسانانو لپاره وبینات من الهدى ادا واضح احکام دي د هدایت والفرقان ادا فرق کول کې دي یعنی جدا کول کې دي حق لا د باطل لا. فمن شهد منکم الشهر پسوک شهد منکم الشهر د شهیدا دودری معنی دلته یو معنا خدا دا چې دا چا د تاسو نه د سپوږمۍ ولیدا نو روزه دیونی شي چې سپوږمۍ د رمضان ولیدا نو روزه دیونی شي. یو دویمه معنا دا ده چې فمن شهد منکم الشهر
فلیصمه چا چې هم گواهی د روزي د میاشتې وکړه گواهی قابل قبول وا نو هر سړی دغه روزه نیول شروع کی. دا دویمه معنا شو. او دریمه معنا یې دا ده چې فمن شهد منکم الشهر فلیصمه څوک چې په دغه میاشت کې حاضر ژوندی وو نو دې روزه نیسي. چې څوک په دغه میاشت کې ژوندی وو نو دې روزه نیسي. نو دلته یو څو مسلې دي. یو مسله خدا ده چې شریعت اسلامی کې لیدل د سپوږمۍ دا شرط ته د روزې لپاره. او کلیدل نه نو بیا د روان د میاشتې 10 ورځې پوره کېدل شرط دی. هغه نه کوم روان د میاشتې ده موږ تر شعبان میاشت وایو چې دا غي 10 ورځې پوره شي نو که سپوږمۍ چانوم درېدل نیکسټ ډے بسې روزه به د وجه د حدیث نه جسوم لرؤیتی و افطروا لرؤیتی روزي نیسي پلیدو د میاشتې او افطار کوي یعنی اختر کوي پلیدو د میاشتې. او یو بل مسله چې کچا میاشت ولیدا او قاضي سره گواہی وکړه قاضي سره گواہی وکړه او قاضي گواہی قبول نه کړه نو په عام خلکو خروجه لازم کیږي د قاضي د فیصله د وجه. په عام خلکو روجه لازمي کیږي د سره وجه د قاضي د فیصله د وجه. خو په دې سړي باندې خپل روجه لازم راځي لیدو د وجه. دې د خپل نشي غوښتي چې چونکه قاضي زما گواہی قبول نه کړه نو زبان سوار روجه نه نیسم. نه د خو سپوږمۍ لیدل د نور خلکو د لپاره حجت او دلیل د قاضي قضا داغه فیصله خو د لپاره خپل سترګې دلیل دی. دبانه لازمه ده. خدا صرف په روزه کې کله اختر په میاشت کې دغه څه مسله وشو او قاضي گواہی قبول نه کړه نو چې سپوږمۍ لیدلې ده هغه نشي وایي چې خو باختر کوم ځکه الته تهمت ده. څه ده تهمت چې روزه خوراک ته زړه شوی دی. په روزه نه وایي که تهمت نشته خو په روزه نه ساتلو کې تهمت ده. ها نه دواړه د ګټه کې تاوان نه دی. نه دا تاوان نه دی ګټه وشو سوال وشو او کنه دې ګټ وشو د دوه ځین دنیوي شه ها د دیني کریډټ ته نه ګوري دا مسله وړي چې بهر نشي إذا بعد هذا بيشوي رجيك دين ناجية سبب هي كني يتلاقي مش كون رجاء وكون رجاء بس كانوا إنه طبعا كبير. نعم تلك كانت مسألة خولي كذا غادي كذا. اوس د کومې ورځې متعلق چې دا شوبوي چې دا به د رمضان لومبنه ورځ وي که د شعبان اخیری ورځ ده هغه ته وایي د شک ورځ. څه ورته د شک ورځ. د شک د ورځې روزه د شک په نیت باندې حرام ده. شک په نیت باندې حرام ده. شک نیت دی ته وایي چې دې نیت کوي د پیشنمی وخت کې کدانو د شعبان اخیر ورځ نفلی بشي او کله رمضان لومبنه ورځ ده نو فردي وي دې په خپل شعور نه چې د څه نیت کوي. صحیح دا ډول تولی کې البته کله د نیت کو چې د نفلی روزي نیت پر سبا بیا جایز ده. دا روزه د شکی کې د شک په نیت باندې چې د الفاظ مشکوک دي فرض شنه بس فرض شنه موږ ټول نشو دا لومبای زه شک نه شک ناروا دي پس دا نفل په نیت باندې جایز ده. نه صرف جایز ده کرستو چې ثابت شي چې او سپوږمۍ خو پلاني ځای نیول شي و نه اگر چې دا وجه د نفل په نیت باندې نیولې ده او چې کوم ورځ د رمضان د پاره خاصي د هغه ورځ روزه کړي نفل په اراده باندې مونږ ولا بیا فرض شي. دا ولې کوم مسله ان دا خو د لومبای خبره لومبای پر لکه لسمه روزه څه شي لکه لسمه یو لسمه روزه واته پېښ نمینه ته سبا زمانه نفلی روزه نیت ده نو کته ورته نفلی وای که سنت ورته وای خو د بې روزي امکان نشته سبا ځکه د رمضان میاشت روانه ده.
ومن کان مریضا اسوچ مریضو او غلا سفر لیا پسفر بانے فعدتن اور روجیوں نے بولی فعدتن لازم دے اغبان لے شمیر پورا کول من ایام اخر دنور روزنا یرید اللہ بکم اليسرا ارادہ لری اللہ تعالیٰ تا دپارا دا آسان آئی نردی وجہ مرس کی درتا دا کنسیشن درکو پا سفر کی درتا دا کنسیشن درکو خو اللہ تعالیٰ بلزے فرمائی چی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ نغلوان دے آیت کی تیر سو وَأَن تَصُومُوا چی اگر چی دا مریض دا پارا کنسیشن دے ادا مسافر دا پارا ہم کنسیشن دے چی کدے رو جننی سی خوبی فرمائل وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ نغلوان دے آیت کی تیر سو چی کتاسو رو جونی ولا پا مرس کیا پا سفر دوارو کے دا تاس دا پارا بہتر دا کہ تاسو کوئی گئے ذکر اس تو بیا صحیح تر خزار حل دے پرانی صحیح وقت بیا تیاری دی نا صحیح شو یرید اللہ بکم اليسرا ارادہ لری اللہ تعالیٰ تاسو باند آسان ہے ولا یرید بکم العسرا ارادہ لری تاسو باند سخت ہے ولتکمل العدت ادا دے دا پارا چی پورا کئی تاسو شمیر ولتکبر اللہ اچی تاسو یاد کے اللہ تعالیٰ غلاما ہداکم پاغا طریقہ والے چی اللہ تعالیٰ تاسو ہدایت در کرے دے نو اللہ تعالی عبادت دا اللہ بکے پا آغا طریقہ چھ کم طریقہ بانے خدای ویلی دی یا کم طریقہ بانے پیغمبر ویلی دی کہ یو سری دا زانے یو طریقہ جوڑ کر دے عبادت نا غی عبادت نا دے اگر دے ایسے ڈرامہ کری وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ عَدِيدَ پارا چی تاسو شکر کئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ اکل چی غائتان بندگان سوال کئی دتان بندگان زما غنی زما متعلق فَإِنِّي قَرِيبٌ نتاکی سرزنیز دے پیغمبر اسلام سے سکسان رالل ویدہ اللہ تعالیٰ نزدے دے پا آرام آرام تی غاڑو کلر دے چغی ورطوائیو او اللہ او اللہ نو اللہ تعالیٰ فرمائے چھتور توائش اللہ دے بیز دے دے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي غَنِّي اکلچ سوال کے دتانا بندگان زما متعلق چنیز دے دے پھر دے فَإِنِّي قَرِيب تاکہ سرزنیز دے اجیب دعوت الداعی زقبلوم دعاد دعا کو ان کے زادغانے چکر دے آواز کئی ماتا واری مانا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي نو دے دے طلب دے قبولو کی زمانہ وَلْيُؤْمِنُوا بِعَقِيدَ دے و ساتمہ بالے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ دے دے پارا چہ دوی رشد و ہدایت عمومی اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ یو صحابی غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام تراغے ذکر ابتدا کی روزہ بشورو کے دا رائٹ آفٹر تراویح تراونه بعد چې سړی بیڈ تلاړو نو دا به روزه شروع شي سبا ماښام پورې وه نو د شپې به دا پیشنمې خوراک کاک یا نر ماده یو ځای کېدل دا به نو حضرت عمر یا بل صحابي هغه یو ځای شو خپلې بیبي سره د شپې نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ته سار راغی او ورته خپله مسله ذکر کړه نو الله تعالی کنسیشن راوسته او کنسیشن داسې چې ورته وی نظر باندې قضا شته نظر باندې کفاره شته احل لکم لیلۃ الصیام جائز پیشوی تاز پارا پشپد روجو کے الرفسو یوزائی کے دیلا نسائکم بیبیان اقبلو سرا ہن لباس لکم دی لباس لکم جامد تاز پارا وانتم لباس لہن اتاسو جامعی دوی دا پارا نو اس پتاو لگی دا خزی او خاون دوارو تا یو بل کمزورے معلومی کنی معلومی ہوتی یو بل اللہ تعالیٰ فرمائی تاک یو بل لپارا جامعی یو بل بل پردی روان دے بے پردی کوئی نا کہ تلخیم ہم پیدا شی نو دانا چی خضا لگیائی دا خاون متعلق زما دے خاون کی یو دا چل دی یو دا چل دی یو دا خضر یا چی خاون وی دا دا ستاسو کو یو بل سا کمزورے معلومی دی خو تاک یو بل لپارا جامعی یو بل بکور ساتھ یو معنی دادا ادوی معنی کہ ہن لباس لکم لباس جامع اصل کی دا بدن دا پارا زینت تے بدن دا پارا سر زینت نا اللہ تعالیٰ فرمائی تاسو پا یو بل بانے خائستا یہ خزا پا خاون خائستا دا او خاون دا پا خزا خائستا دے اس کا دی یو خاون پا کور کی دا سے خزوی چر دا خبر نمانی خصوصا چکل ملمراشی نو والا چیم نپخی خزا چیم نپخی نو والا ٹکا نپخی نو دی معنی دادا چر دا خاون انجام بیدائی چر وہ معاشرہ کی بیزت ہے یہ معاشرہ کی سی بیزت بھئی نو اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دا خود تاس دا پارا زینت تے و تاسو دا خود دا پارا زینت تے
اوهن لباس لکم دا خود استاد دا پارا خائص دیوان تم لباس لہن اتاثر دوی دا پارا خائص دیئے نپایت چی دی دوارا دی یو بل دا عزت او دا زینت خیالو ساتی خاوند باید چی دا خپل خض دا عزت او دا زینت خیالو ساتی او خض باید چی دا خپل خاوند دا عزت او دا زینت خیالو ساتی علم اللہ تعالی تمالوم دا ان لکم کنتم تختانون انفسکم چتا سوئے خیانت مکوزانو قلو سرا فتاب علیکم نا اللہ تعالی رجوع کرتا سبالے بلا کفارہ کفارہ دربان لازمہ نکڑا یعنی دشپے چکم صحابی بلی بی بی سر یوزای شوئے دے نو در رمضان پورس کی دورت روجہ دا نو کسرے خوراکو کی قصدن نو کفارہ بیتی کسکاکو کی قصدن نو کفارہ بیتی خدا خواند یوزای شی نو کفارہ بیتی او کفارہ دو میاشتی روجی دی سشے دی دو میاشت نو اللہ تعالی دې مسله کې دومره کنسیشن ورکو چې وې دا د شپې کوم معاملې شوې ده نه کفارش در باندې نه قضا شته دا حکم مدرا دا حکم مثلا فتاب علیکم اللہ تعالی رجوع کرتا سبانے بغیر کفارے وغفا عنکم اغفی اکردتا سنا فالآن باشرون لانغس مباشرت کوئی دوی سرا وابتغو یعنی اوزائی کی گئی وابتغو ما کتب اللہ لکم اللہ توی ما آغا اولاد کتب اللہ یا آغا سیٹسفیکشن ذکر دا نر مادہ یوزائی کی دو کی دو شیوی نہیں دو شیوی یو دا چی دا سڑی اولاد پیدا شی او دویم دا چې سیکسوال سیټسفیکشن وشي کدام یو تقاضا ده کده خلاص کار پشا وابتغوا ما كتب الله لكم الکوي هغه سیټسفیکشن هغه اطمینان او سکون یا هغه اولاد چې الله مقرر کړی تاسو د پاره یو بل سره وکلوا اخراک کوي واشربوا اسکار کوي حتا يتبين لكم الخيط الابيض نو صلی الله تعالی وای چې د شپې کله دا خوراک کا کو ارس جایز نو خوراک کا کوي ترکنه کوي حتا يتبين لكم تر دې پورې چې واضح شي کار شي تاسو الخيط الابيض اغسبن مزه من الخيط الاسود تاسو مزه وای تار اغسبن تار من الخيط الاسود د تور تار نو تر دې ځای پورې دا آیت نازل شو چې الله تعالی وی خوراک کا کوئی د شپې تر دې چې سپین تار او تور تار سره جدا جدا شي سپین تار او تور تار سره یو صحابی دی حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ هغه پیغمبر اسلام ته بل ازراغه وی چې ما خو تر غرمه پورې خوراک کړل ځکه وی د بالش لاندې مې دوه تارونه خو یو سپین او یو تور الک سات بعد به ورته قتل نو تر نا وخت هغه جدا جدا نه ښکارېدل نو خوراک کوي چې بار راوته نور براخته صحیح نو پیغمبر اسلام ورته و خاندل و انک اذن لعریض القفا عریض القفا معنا سټ دی غټ دی نو سټ غټ معنا ساده سړی سچ چې په خبره نه پويږي سټ دی غټ دی یعنی ساده سړی په خبره ځان نه پوي کړي او دویمه معنا چې انک اذن لغریض القفا ستا خو ډیر غټ سټ دی ځکه چې خدای کوم سپین تار او تور تار یادې دا خو په افق باندې درناو د تیرې نه عبارت دی اوس افق سوره وګد یا سبحان الله د شمال د شوال تر جنوب پورې نو وکاغه خدای والا سپین تار او تور تار ته د بالش لاندې کې خدای شي نو چې دا بالش ته سوره غټ دی او چې دومره غټ بالش جوړ کړي چې سټ کې څومره جوړ غټ بالش جوړ کړي چې هراي درې دلان راوستي شي نو جبريل امين ناغه تفصیل راوړ حتا يتبين لكم تر دې چې ښکارا شي تاسو الخيط الابيض اغسپین تار من الخيط الاسود د تور تار نه سپین تار د سنه عبارت ته من الفجر د سبانا ثم اتم الصيام بیا پورا کوي روزه ال الليل تر شپې پورې پورا کوي روزه تر شپې ولا یعنی چې شپراشي نو بس ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم چې کله شپه د دې غاړه راوخته او ورځ د دې غاړه پریوته نو حضور علیہ السلام فرمایي دغه افطار وخت څه شي ولا تباشرون او صلی الله تعالی فرمای چې د روزي پشپه کې مباشرت د بیبيانو سره جایز دی خو که په حالت د اعتکاف کې نو بیا ګوره د اعتکاف د وجه نه جایز دی یا سره وجه نه جایز دی د اعتکاف د وجه ولا دا ټیک ده دا سنسټ بازار افطار وخت اسه احتیاط د پاره یو 2-3 منټه لیټ ولا تباشرون Los Angeles time, no? Los Angeles time for downtown sunset time.
ہاں ولا تباشروهن اتاسدو سرا یوزای کے گئی وانتم عاکفون فی المساجد پدے حالت کے کہ تاسو اعتکاف کو ان کے مسجدوں کے نو اعتکاف اصل کی ریٹریٹ ہے سشے ریٹریٹ اد ریٹریٹ مانا دا چې تا ځان راخلې د دنیا ټول معاملاتونه امن جمله دغه معاملات سره خزدا دا ریټریټ کیږي لس په او لس ورځې لپاره چې یک سوی سره بس صرف الله تعالی طرف ته متوجي چې سانکټیفیکیشن جوړي سوشي ها ها وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ دغا احکام دا اللہ دی فلا تقربوا من ازدیکے گئے دیتا کذالک یبین اللہ دغا رنگ بیان اللہ تعالیٰ تا آیات آیت الاقبل للناس دا رنگ بیان اللہ تعالیٰ آیت الاقبل للناس خلقتا لعلهم یتقون دا دیر پارے دو متقیان شی ولا تاکلوا اموالکم مخری تاسو معلوم دیو بل بینکم خپل مس کے بالباطل پا ناجائز طریقہ باطل مانا ناجائز طریقہ چیٹنگ مکوئی غلا مکوئی فراڈ مکوئی وتدلو بیا الی الحکام ام پیش کوئی دا معلوم الی الحکام حاکمان ہوتا بطور رشوت برائب نوز برائب فی الحقیقت ورکی کی دے دا پارا برائب فی الحقیقت ورکی گی دے دا پارا چی یو شیبان استا حق نی او تزان دا پارا اغاز استل غوارے نو چی استا حق ندے نو دی مانا چی دی برائب بانے تر بلچا حق وال غوارے سکول غوارے دا بلچا حق وال غوارے ہاں بعض اوقات سڑے دی تا مجبور شی چی برائب نور کئی نو دا حق والے کی یعنی دو سر جاتے کی کدے رشوت نور تے نو دو سر جاتے کی دو دس مکہ بلچا تا ملاوے گی چی اگا 100% دا صحیح نباغ دا امام صلی اللہ علیہ فتوہ ورکڑی دا ودفع الرشوت لدفع الظلم جائزون چی دا زان نا ظلم دفکے او بلا لاری نشتر بیاغی کی تا گناہگار نہیں وتدلو بیا الى الحکام امور کویدا الى الحکام حاکمانتا لتاکلو دا دید پارا چی اخری فریقا من اموال الناس و حصد مالو دا خلقنا بالاسم گناہ سرا وانتم تعلمون حال دار جتا سپوئے گئی یسألونکا غن الاحلہ سوال کئی دتانا غن الاحلہ دا میاشت متعلق پیغمبر علیہ السلام تو سکسان رال ویجی دا میاشت کل راو کی جی ننرئی بیا غٹیگی بیا پورشی بیا وڑکیگی حتی چی دس پیر شی نو دا ولی دا سکیگی نو دا ولی دا سکیگی دا اسٹرانومی سوال لے دس سوال لے دا اسٹرانومی او دا علوم فلکیہ دا غی سوال دا پیغمبر علیہ السلام علوم فلکیہ سر سے تعلق دے دا ڈیوٹی کو نا دا ڈیوٹی علم شریعت سر دا سر دا نو دی وجہ اللہ تعالی جواب د فلکیات ورنکو چې چونکه کما ایسا د سپوږمۍ هغه باندې د نور لایټ پریوزی ناغه بتا تخکاری او چې نه پریوزی په ناغه ایسا بتا تخکاری دا فلکیات سوال دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دغه فیلډ نو الله تعالی دغه جواب ورنکو بلکې جواب ورک په هغه فیلډ کې چې کوم د پیغمبر علیہ السلام فیلډ یعنی شریعت قل تورتو آیا هي مواقیت للناس قل تورتو آیا هي مواقیت للناس چدا مواقیت للناس دا آلید سشر آلہ وی ورطا دا آلید دا وقت معلومولو للناس دا خلق دا پارا والحج دا حج دا پارا یعنی تبا دا حج میاش معلومی سرا دا سپنگ میں غٹی دو نریدو سرا چی دا راوقتا دولسم میاش اسرا وقتل دولت دار حج میں اشتا اس اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دا شریعت دا پیغمبرنا دا فلکیات و سوال کول دا سی دی لکہ سڑے چی کورتا دن نکیگی دروازہ پریدی ادا شاہ غالغا دن نکیگی اللہ تعالیٰ فرمائی دا عقل مندی دا چی در رخصنا دیوال ماتے صحیح عقل مندی خدا چی رکھے میں غالغا دا دروازے دا غالغا اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا پیغمبرنا دا فلکیات و سوال کول دا سی حماقت تے لکہ سڑے چی دروازہ پریدی و دیوال سورے کے کوترانا نوچی وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ
اند دانی کی یا عقل مندے چې تاسو راتل کوي البیوتا کورونتا من ظهور یاد شاگانو دینا ولکن البر لیکن نیکی دا من اتقا لیکن اصل نیکی دا چادا اتقا چې ځان بچ کړي د سوال غیر مناسب نا واتل بیوت من ابوابها ارازی تاسو کورونتا من ابوابها د دروازو دینا واتقوا الله یریږي الله تعالی نا لعلکم تفلحون دې د پاره تاسو کامیاب شئ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.